امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې د دې ځمکې نه واله تر د اسمانه پورې او بیا د اولني اسمان نه واله دویم اسمانه پورې بیا دریم څلورم پنځم شپږم اسمان اووم اسمانه پورې چې دا ټول عالم د وړو وړو دانو نه ډک شي وړې وړې د شړشم وړې دانې ني د هغې نه ډک شي او یو مرغۍ راځي د هغې نه د ورځې یوه دانه خوري دا مرغۍ به دغه دانې ختمې کي خو د آخرت زندگی نه ختمیږي زما وروڼو دومره دایمي ژوند دی نو سوچ وکئ چې د دنیا حرص چې تاسو لګیئ مال جمع کوئ رجال لا تلهیهم صحابو باره کې خو راځي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله صحابو صفت دا راغلی چې دی به بیع کوله بازار کې به تلل خرڅول به هم کول اغستل به هم کول قرضونه به هم کول او زمینداری به هم کوله نوکری به هم کوله دیړی به هم کوله هر شی به کو خو بیع عن ذکر الله د الله د ذکر نه غافل شوي نه دي او د صحابو داسې صفت بیان شوی دی چې داسې به یو لوهار به چې هغه به سټک روچت کو اوسپنې دپاره او چې د اذان اواز به واورېدو نو سټک به لاندې نه را پرېښودو هغه به شاته ګزار کو هغه به چې کومه دی جومات ته را روان شو چې یو درزي و او کپړه به هغه د درزي په هغه کپړه برابر کړې وه باقاعده او د اذان اواز به واورېدو نو هغه کپړه به په هغه نیم سلایي کې پرېښې و هغه به راتلو خپل جومات نو صحابو دا صفت بیان شو نو خبره مقصد مې دا چې صحابو الله پاک مال ورکړو مالدار صحابه پکې هم خو د هغې حالت زموږ په شان نو بدل شوی لکه نن سبا چې زما او ستا بدلیږي چې یو 2 روپۍ راشي بیا په ځان باندې نه پوهېږو نو زما وروڼو حرص دا مه کوئ د زړه نه دا حرص وباسئ او چې یو بیره د حرص زنګ ولګي زړه ته دا روانې ګورې دا نه کمیږي دا ورځ په ورځ اوچتېږي بړاویږي چې څومره ستاسو بیا سوچونه ورسره غټېږي بیا غټې غټې مطالبې ستاسو نفس تاسو نه شروع کوي نو شیخ سعدي لیکي وایي زموږ زمانه کې یو سړی په یو کمره کې به اوسېدو وچ پیاز او روټۍ باندې به چې کوم دی ګزاره کوله هغه به خوړله پیسې ورسره نه وي چا ورته ووي چې بار بادشاه مال تقسیموي روزانه 3 ټیمه خوراک تقسیموي او ته ځان له په کمره کې ناست یې وچه روټۍ خوري وچ پیاز خوري ورشه تقسیم د بهر وځه وی دوی یاره زه خو ودیمه زه خو د دې قیسو نه بیخي نه وم خبر بهر چې راووتلو اخري ټایم و تقسیم شروع دته خوراک خو میلاو نه شو لیکن دکې دومره وخوړې چې خپلې جامې پکې وشلېدلې بهر راووتلو به افسوسونه کول چې یاره زما هغه وچه روټۍ او هغه وچ پیاز مې ډېر خو چې که ماته نه سبا دلته یو غوړ دال میلاو شي او ماته په بېعزتۍ باندې میلاو شي نو حرص دا چې نن که زموږ په معاشره کې چاته یو 2 روپۍ میلاو شي چاته وحده لګه میلاو شي چاته لږ عزت میلاو شي او نو بیا پسې ما ورته د هغه په درونو باندې وروانو روټۍ مو لکو او د هغې خوش آمدین مې ورته کوو صرف دې لپاره یاره چېرته یو 2 روپۍ ترې راوځي دې لپاره زما وروڼو د یو 2 روپو لپاره خپل عزت په چا باندې مه خرڅوئ په دنیا کې